نو په دې سلسله کې امام بخاری باب دی چې باب الرجل باب دې ثابت په بیان د هغه سړي کې یوزع صاحبه چې هغه اودس کوي د خپل مرګري، یعنی تعاون کوي په اودس کې د خپل مرګري، یعنی یو مرګري اودس کوي او دې ورسره پای کې تعاون کوي، بو ورته اچي دای معنا ده، دام یو طریقه ده. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة زید زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاز من عرفة کله چې نبی علیہ السلام واپس شو او راکوس شو د عرفات نه په حجۃ الوداع کې را روان دی، عدل الى الشعب نو ده دغه شو ورستون شو مایل شو یا ویلارې ته په غره کې داسې لار غوندې سازه وه، هغې طرف ته ورستون شو، فقضا حاجته نو اودس مات کو. قال اسامه فجعلت اصب عليه ويتوضا، اسامه وایي زه شروع شوم اړو ما په پیغمبر اسلام باندې اوبو لره، یعنی اوبو ورته اچوم او توضا او پیغمبر خدا اودس کوي. دا هغه ترجمه الباب دی. وقلت یا رسول الله اتصلي، وی ما ورته ویل چې د الله پیغمبره دا اودس چې دی وکړو نو مونځ کې که؟ قال المصلى امامک، ما ته ویلي چې اسامه زه د مانځه ستا مخکې دی، یعنی معنا دا ده چې په لار کې مونځ نشته د ماښام او نه په عرفات کې شته، بلکې دې مونځ ځای مزدلفه ده، دا د ماښام مونځ به کوم ځای کې کې؟ دا په مزدلفه کې. دا نه چې ځان شي خوړی سړی ساز کي او وایي مړه اوس مونځ به اوس موږ نه کوو او مونځ به نه کوې. دا مونځ چې چا ښودلی دی هغه درته دا خبره ښودلې ده چې دا مونځ به په دې لار کې نه کوې، دا مونځ په عرفات کې نه کوې، ځکه د عرفات نه راکوزېدل د نور د پرېوتو نه وروستو دي، چې کله نور پرېوته ته به بیا د عرفات د حدودو نه را روانېږي او مزدلفې ته به راکوزېږي، نو په لار کې هم دا مونځ نشي کولی، دا مونځ به مزدلفې ته رسي. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم، وما له خبر را کړو سعد بن ابراهيم چې ان نافع بن جبير بن مطعم، نافع زوی جبير زوی د مطعم اخبره خبر ور کړو د سعد ته چې انه سمع عروه بن مغيره بن شعبه، د اوریدلی د عروه نه چې عروه زوی د مغيره او مغيره زوی د شعبه يحدث عن مغيره، چې د به د مغيره په باره کې خبره کوله، د مغيره زوی د شعبه په باره کې چې انه کان مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر، دا مغیره زوی د شعبه د رسول الله سره په یو سفر کې ملګری و. انه دا رسول الله ذهب لحاجة له، نبی علیہ السلام د خپل حاجت لپاره لاړو چې دا حاجت ادا کی او حاجت سر ته ورسوي، وان مغیره جعل یصب الماء علیه، او مغیره شورو شو اړی په پیغمبر خدا باندې اوبو هو یتوضؤ. دا که زمونږ ترجمه الباب دی. نو په غزل وجهه مخ مبارکی وینځه، و یدیه لاسونه مو وینځل، و مسح براسی مسح په سر وکړه، و مسح علی الخفین او مسح په موضوع باندې وکړله. زمونږ خبره په دې کې را چې یوزع صاحبه، یو سړی لګي او خپل
مشر ته د اودس اوبه اچوي نو اچولی شي. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیره. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی لستل قرآن پس د اودس ماتولو نه او دارنګې وغیره او دارنګې ذکر و اذکار کول پس د اودس ماتولو نه. یو سړی اودس مات کو د قرآن تلاوت کوي په یادون کوي دی. یو سړی دی اودس مات کړی دی او د الله ذکر کوي بالکل یې کولی شي. وقال منصور عن ابراهیم لا بأس بالقراءة في الحمام. منصور بدا ابراهیم په حواله باندې خبره کوله چې ابراهیم بدا سے ویلی چې لا بأس بالقراءة في الحمام، باک نشته دی په قرآن لستلو باندې په حمام کې. دا حمام ولی خاص کو ځکه چې غالب داره چې ان اهله اصحاب الاحداث، ځکه دا عام ته ورسره دالته چې حمام ته سړی ورځي نو دا د پلیتو سره ورځي او بیا عام ته ورسره سړی ځان هم پکې نه پټوي نو په دې کې هم سړی قرات د قرآن کولی شي. او یکتب الرساله او دارنګې لیکلی شي رساله هم یو خط لیکي او پای کې د الله نومونه راشي یا د قرآن آیاتونه راشي نو دا هم سړی لیکلی شي علی غیر وضوء، بغیر د اودس نه یې لیکلی شي. وقال حماد عن ابراهیم، حماد بر ابراهیم په ابراهیم نخعی په والا ویلې چې ان کان علیهم ازار، کدی گرم حمام والا باندې لنګونه والیو او بربند توغل نو نو په سلم سلام په لولا السلام علیکم دا ورته وایه. والا او کنه لغړو او لغړې لامبل نو فلا تسلم بیا په سلام ناچي، ځکه دا تسلیم دار اسکارو نه دی. او وبه يناسب ترجمه، د دې وجنا دا دلته مناسبت د ترجمه سره زمونږ پیدا شو چې سلام د اسکارو نه دی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس ان عبد الله ابن عباس اخبره انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. شپه تېره کړله په نزد د میمونې زوج النبي باندې چې هغه د ترور و د مور خورې وه. نو عبدالله وایي فاستجعت في عرض الوساده، زما ډډه واچوله په پلنوالي د بالغ کې. نو وساده بالغ ته هم وایي او وساده هر هغه شي ته وایي چې پای سړی اوده کېږي. نو زه سملاستمه په عرض د وسادې کې، یعنی دا په پلنوالي د وسادې کې زه ما ډډه واچوله. او واستوجع رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهله، او ډډه واچوله پیغمبر اسلام او د هغه بیبي فی طولها په اوږدوالي کې. اوس دا دی چې ناست دی د بالغ ته وګورئ، د دې بالغ پلنوالی دا دی او د اوږدوالی دا داسې داسې دی. هغه بالغ ته وګورئ، دا داسې داسې دا یې عرض دی او دا داسې داسې دا یې طول دی. نو زه د دې بالغ په دې کمه حصه باندې مې سر کېښوده او رسول الله وسلم او د هغه بیبي په دې اوږده حصه باندې سر کېښود. دا دې دپاره کوي چې ما ته دا حدیث سم یاد دی، دا ما نه ایر شوی نه دی.
فنام رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم ویده شو حتی انتصف اللیل حتی چې شپه نیمې ته ورسېده او قبله بقلیل یا د نیمې شپې نه لږ غوندې مخکې او بعده بقلیل یا د نیمې شپې نه لږ غوندې وروستو استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم رایق شو نو په جلسه کېناسته نبی علیه السلام یمسح النوم عن وجهه بیده مسکوي خوب لره د خپل مخ نه په خپل لاس باندې دا سترګې مږي چې را خوب رانه لاړ شي ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران بیا اولستل لس آیاتونه د آخري حصې د سورة آل عمران د سورة آل عمران آخري لس سورتونه اولستل خبره زموږ په دې کې ده چې نبی علیه السلام د خوب نه راپاڅېد نو اودس خو یې نه دی کړی که نه او دا اودس ته کولو نه مخکې لس آیاتونه تلاوت کړه نو سړی بیا اودسه آیاتونه تلاوت کولی شي دا یې معنا ده ثم قام الى شن معلقة بیا ورپاسېده هغه مشک ځوړن ته چې ګړون ته اچولی شوی و فتوضأ منها د هغې نه اودس وکړو فاحسن وضوء او ډېر ښایسته اودس یې وکړو ثم قام یصلي بیا پاسېد لمونځ کوي قال ابن عباس عبدالله بن عباس وایي فقمت فصنعت مثل ما صنع زوم پورته شوم پس وکړم هغه چې کم کار پیغمبر کړی و ما مکسې اودس وکړو ثم ذهبت بیا روان شوم فقمت الى جنبه د نبی علیه السلام ښي ته د طرف ته ودرېدم فوضع یده الیمنى علی رأسي پیغمبر خوا کېښود لاس زما په سر باندې واخذ باذني الیمنى او وینیو زما ښی غوږه یبتلها دا غوږ داسې راله کوی دا غوږ یې راله داسې داسې کو یبتلها تاوه یې راله دا غوږ او نو راتاوی که مالدار بل روایت کې به راشي مال یې راتاو که ښي طرف ته لکه زه ته ګس طرف ته ولاړومه زه ښي طرف ته راتاو کوم قانون دا دی چې یو مقتدي او یو امامي نو مقتدي به ته ښي طرف ته ودرېږي او امام به ته ګس طرف ته ودرېږي نو فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر نبی علیہ السلام 2 رکعات منځ کو بیا یې 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 2 رکعات منځ کو 10 رکعتونه وکړو او ثم اوتر بیا ویتر وکړو ثم استجع بیا ډډه واچوله حتی اتاه المؤذن حتی چې اعلان کوونکې د مانځه ورته راغی فقام فصلى رکعتین خفیفتین نو 2 رکعات یې وکړه مختصر سنت فجر ثم خرج فصلى الصبح بیا پاسېده او مونځ سبا یې وکړو باب من لم يتوضأ الا من الغش المثقل امام بخاری باب دی دا هغه چا په باره کې چې هغه اودس نه کوي مګر د هغې بېهوشۍ درنې نه یعنی دا امام بخاری په هغه خلکو رد کوي چې هغه وایي معمولی بېهوشي وي او که درنه بېهوشي وي خو سړی به اودس کوي نو امام بخاري هغې باندې رد وکړو چې نه داسې به نه که بېهوشي معمولي وه اودس مې نه ماتېږي اودس مې نه ماتېږي خو که بېهوشي درنه وه نو بیا اودس په دې باندې ماتېږي دا یاد ساتئ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمه عن جدتها هغه روایت کې د خپل نیانه چې اسماء بنت ابي بکر وه چې انها قالت وایدا اتیت عائشه زوج النبي صلی الله علیه وسلم اسماء وای زرال مخبر خور عائشه زوج النبي کرا حين خسف الشمس کله چې مدینه کې نور گرهن شویو نور تور شویو فاذا الناس قيام الناس په خلق ولاړو یصلون منځکو نو فاذا هي قائمه ناسا پر خور مم ولاړه دا تصلي منځ کوي فقلت ما ورته المال الناس پر خلق څه چل شوی دی
دا ولې دا په دې ټیم باندې مونځ کوي دا خلک. فاشارت بیدها نحو السما، ما ته عایشې دا چلو چې ته نور ته نه ګورې چې نور تور شوی دی. وقالت او ویل سبحان الله، پاکی د الله لره. فقلت آیت، وی بیا مې دې تپوس وکړو چې دا نښه ده د قدرت د نښونه، او دا یو عذاب، دا یو نښه ده د عذاب. فاشارت ان نعم، ما ته اشاره وکړه او دا سر یې داسې کو. فقمت حتی تجلانی الغش، نو زم په مانځه ودرېدمه حتی چې بیهوشي را باندې غالبه شوه. دا زموږ ترجمة الباب دی. او وجعلت اصب فوق رأسی ماء، شروع شوما اړومه په خپل سر باندې پورته اوبو لره. فلما انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې نبی علیه الصلاة والسلام سلام وګرځاو، نو حمد الله واثنى علیه، دا الله حمد وایو، دا الله ثنا ویله. ثم قال، به فرمایل ما من شیء كنت لم اراه، نو یو سیز چې اوم زما نو لیدلی هغې لره، الا قد رأیتو فی مقامی هذا، مگر اومې لیده اوسه په مقام خپل کې چې دا ولاړم. حتی الجنه والنار، حتی چې جنت مې اوم لیدلو او اور مې اوم لیدلو. او دا لاسه کې ولقد اوحی الی، ما ته وحی شوه چې انکم تفتنون فی القبور، تاسو به معذب کېږئ په قبرونو کې. مثل او قریب دار شک دی عربي دی چې آیا مثلو لفظ استاد ویلیو او که قریبو ویلیو من فتنة دجال، په مثل د فتنې د دجال یا قریب فتنې د دجال ته. لا ادري ای ذلک قالت الاسماء، دا وی نه پوهېږم چې نیا راته کم لفظ ویلیو. یعطا احدکم، راتله به وکړی شي یو تن ستاسو په دې قبر کې، نو په یقال ورته به وایي له دته ما علمک بهذا الرجل، ستا علم د دې سړي په باره کې څه دی؟ جناب رسول الله ورته یادوي، دا تپوس وشو. اوس به وایي اما المؤمن فاما المؤمن او الموقن لا ادري ای ذلک قالت اسماء، و چې دې باندې پیږم چې نیا مې راته مؤمن ویلی او که موقن ویلی، خو مطلب د دواړو یو دی چې کم سړی مومنی یا د یقین خاوندي، نو په یقول هغه جواب ورکړي فرشتو ته هو محمد رسول الله. دا تاسو چې د کم سړي باره کې ما نه تپوس کوئ، دا محمد رسول الله دی. جاءنا بالبینات، راتلی کړي ته موږ ته په واضحو دلایلو والهدا او په درسته لار باندې. فعجبنا، موږ په دغه اجابت کړی دی، قبول کړی د هغه دعوت. وآمنا، موږ په ایمان راوړی. واتبعنا، موږ د هغه تابع شوي وو. فیقال، فرشتې ورته وایي نم صالحا، وده شه ټیک ټاک روغ جوړ. قد علمنا ان كنت لمؤمنا، موږ چې ته ولیدله او ستا دې تندي ته مو کاته، نو موږ پوه شو چې یقینا ته مؤمن یې. واما المنافق او المرتاب لا ادري ای ذلک قالت اسماء، دا نوسی وایي چې نه پوهېږم چې نیا مې راته مؤمن منافق ټکی ویلی او که مرتاب ټکی ویلی. منافق خو منافق دی، مرتاب معنی شک کوونکی. نو په یقول لا ادري سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، نو دی جواب نشي ورکولی، دی وایي لا ادري زه نه پوهېږم. ها سمعت الناس یقولون شیئا، ما به د خلکو نه اورېدل څه به زوتول، فقلته، ما به مغه ویل. دا هغه امعچي که نه او مټتی چې دا ټول عمر په دې کې دی چې زما ته زما استاد جي ویلي، دا کتابونه ستا د استاد جي د پیغمبرو که هغه دي کتابونو نه ویلي، دا دي کتابونو نه ویلي، دا کتابونه ته تا نه دي ویلي. مټتی دا کتابونه راواله، دې کتابونو باندې ستا استاد هم عالم شوی دی او ته هم پرې عالم شوی. باب مسح الرأس كله، امام بخاری باب دی په مسح د سر ټول کې چې په ټول سر باندې مسح څنګه ده. لقوله تعالی وامسحوا برؤوسکم، تاسو مسح وکئ په خپلو سرونو باندې.
وقال ابن المسیب المرأة بمنزلة الرجل يمسح على رأسها. خزا په منزله د سړي دا مسح به کوي په خپل سر باندې، څنګه چې سړی مسح کوي داسې به ښځه مسح کوي. په لوپټه باندې به مسح نه کوي، په سر به مسح کوي. وسئل مالک، تپوس وشو د امام مالک نه، ایجزأ ان یمسح بعض رأسه، آیا کافي کېږي که سړی په بعضې سر باندې مسح وکړي؟ نو فاحتج بحدیث عبدالله ابن زید، نو دلیل پیش کا په حدیث د عبدالله زوی د زید باندې چې دا د اوداسه په باره کې یو مکمل حدیث دی. حدثنا عبدالله بن یوسف قال حدثنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیه ان رجلا قال لعبدالله بن زید، را روان دي دا حدیث دی چې یو سړي وویل عبدالله زوی د زید ته، او وهو جد عمرو بن یحیی، دی نیکه دی د عمرو بن یحیی، او سی ورته ویلي اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضأ؟ طاقت لري اتستطيع، طاقت لري چې بیان وکړي او ښایي ماته څرنګه و رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کاوه. فقال عبد الله ابن زید نعم، استاد ورته وایي آو. وګورئ د صحابو په زمانه کې علم عملی و، دا بیا ورته نه ویلي چې داسې به لاسونه وینځې او داسې به خپې وینځې او داسې به په سر مسح کړي. اوبې راوغوښتلې او عملاً یې ورته اودس وکړو. نو فدعا بإناء فأفرغ على يده، په لاس یې اوبه راواچولې، فغسل يده مرتين، دوه ځلې لاس ووینځل. ثم مزمز واستنصر، بیا یې پوزې ته اوبه واچولې او واستنصر راسونې کړلې، ثلاثا درې کرته. ثم غسل وجهه ثلاثه، بیا یې مخ درې ځله ووینځه. ثم غسل يديه مرتين، بیا لاسونه دوه ځله ووینځه. ګورئ دا دې مسله باندې ځان پوهه کوي. په دې روایت کې راغله چې لاسونه د میرپکیانو باندې دوه ځله وینځلی شي. په دې روایت د عبدالله زوی د زید کې ردي راغله. نو که تا سره اوبه کمې وي نو دا کار هم بیا کولی شي. او ما خو نور تاسو پوهې کړي یئ که اوبه بیخي کمې وي نو بیا په هغې باندې صرف فرض به ادا کړي. ثم مسح راسه، بیا مسح په سر وکړه، بیدیه په دواړو لاسونو باندې، او طریقې دا و فاقبل بهما وادبر وبدأ بمقدم راسي، په دې داسې وکړه، داسې او بیا داسې راغله. نو فبدا بمقدم راسي حتى ذهب بهما الى کفاه، حتی چې دا لاسونه سټ ته ورسول، د دې نه شروع کړو سټ ته ورسول. ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، بیا را واپس کړل دا لاسونه هغه ځای ته چې د کوم ځای نه شروع کړی وه. ثم غسل رجليه، بیا خپې وینځلې. باب غسل الرجلين الى الكعبين. امام بخاری باب دی په دې کې چې انزل د خپو تر پړکو پورې، په اودس کې به چې خپې انځې نو پړکو پورې به انځې، دا معنی. حدثنا موسى قال حدثنا أهيب عن عمر عن أبيه شهدت عمرو بن أبي الحسن، حاضر شو مع عمرو بن الحسن تا سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، چې دی عبد الله دی دغه عمرو زوی د حسن تپوس کو د عبد الله ابن زید صحابی نه د اودس پیغمبر اسلام. فدعا بطور من ماء، راوغوښته عبدالله صاحب یو لوښی توست ورته ویلی کېږي، من ماء د اوبو، فتوضأ بهم، په هغې باندې فتوضأ لهم، نو دې ملګرو ته اودس وکړو، وضوء النبي صلی الله علیه وسلم، اودس د پیغمبر. نو څنګه یې وکړه؟ فاکفأ علی یدیه من الطور، راواړولې اوبه د هغه لوښي دا وړوکی غوندې لوښی دی، د هغه لوښي د اوبو نه. نو فغسله وینځه لا یدیه ثلاثه،
ثم ادخل يده په طور فمزمز واستنشق واستنثر 3 غرفات درې لپې راواغستې ثم ادخل يده فغسل وجهه 3 ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده بیا خپل لاس دننه که فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مره واحد ثم غسل رجليه الى الكعبين او به مسح وکړه په خپو باندې 3 کرته دا مره واحد دې لپاره موږ ووایو او په حدیث کې رااله امام شافعي رحمت الله علیه مسح داسې وی لکه څنګه چې مخینځي 3 ځله نو دا حدیث هغه خلاف حجت دی باب استعمال فضل وضوء الماء و ان شاء الله سبق وایو بیا